د مدرسې په 4 دیوارې کې با حیا، با وفا، پاک دامن، پاک لمن خواتین اسلام، مستورات، فاضلات، معلمات، بنات طالبات، سرکاری اہلکار، معززین علاقہ، انتہائی غیور عزتمند مسلمانانو، ختم القرآن ختم بخاری مناسبت سرا مختصر و انشاءاللہ پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایئر ستاسو د ټولو مخې ته کېښودل غواړم، هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. څه غواړم؟ ووایه څه غواړم؟ لږ په اوچت اواز وایه څه غواړم؟ د چا د قصد ووایه څه غواړم؟ لږ زمان داس کې ووایه څه غواړم؟ د څه خلکو مولي صاحب په دې باندې درد دی، وایي سردار حقانی وایي چې توجه، باید توجه ویل شرک نه دی، بدعت نه دی، گالی نه یې، گلوج نه یې، کنزل نه دی. خدار چا خپل تکیه کلامي څوک کنه کنه وي، څوک چې دی چې دی په بیان کې وي، څوک جوهه جوهه، څوک چکم دی چکم دی، 400 کم چکم دی والا خډیر دي، څوک په بیان کې چکم دی چکم دی وي. تاسو د مشران مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه اوریدلی، مولانا بجلیګر صاحب بیان کو داغه تکیه کلام بداو چې یو څو جملې به وي بیا به आवाज وکړو عزیزانو د مولانا بجلیګر صاحب اور شیخ الاسلام شهید اسلام علامہ حسن جان شهید رحمت الله تکیه کلام مداو اکثر طالبانو ته بدا سوي زناوره داغي تکیه کلام زناوره دار چا د 400 عالم تیر شو قاضی حمید الله جان صاحب د علماء پیجنی په گجراواله کې مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله د قافله سرخیل عالم دین کئی مرتبہ امینیم پاتې شو په گجراواله کې. اب طالبان ته په درس کې وي سپیره داغه تکیه کلام به سپیره او که اوس هم نه پیژنې قاضی حمید الله جان هغه شخصیت د 400 یو نډر عالم دین پنجاب کې خزي سړکونو ته راوته وي لا څوک چې سیاسي سمجھ بوج لري دي ته دی پیژني خزو ریس هغه ته میراتن ریس وي هغه ټول خزي د 400 قاضی حمید الله جان سے ډی تکړه وي 400 والا ورځ کې خپل کردار کار. بهرحال داغه په درس کې وي سپیره نه ماته د پنجاب یو طالب وی چې قاضی سے بار بار فرماتے سپیره سپیره تو سپیره کیا ہوتا ہے؟ اس پنجابی د سپیره نه خبر دی چې سپیره څه ته وایي. بهرحال ما تو یہ قاضی سے فرماتے ہیں سپیرو سپیرو کیا ہوتے ہیں؟ میں قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو ندار چا خپل تکیه کلامی زما تکیه کلام څه شی دی؟ زمونږ نوشهره کې تبلیغ والا امیر صاحب دی، د هغه امیر صاحب تکیه کلام دی خو چې څومره بیان کوي که 6 نمبر بیانې اب خامخا وایي او داسې بیان کوي هغه وایي کامیابی الله په دین کې خدا الله به راضي کو گشت بکو تعلیم بکو شب جمعه شب اتوار لبزو زه ورته امیر صاحب په باندې خلکم چارج کې او ځانم چارج کې دار چا خپل تکیه کلامي زما تکیه کلام څه شی دی او چا ته څه شی دی؟ ایو سړی په بیان کې چکم دی ډیر وینو چاله دړک زما توجه ډیر لا دړ کړي په بازو کې باقاعده خارخ لګولي زه ورته ځان له برنال واخلې توجه د چاوته چې بیان تقریر کوي خدا چکم دی پکې مو آیا هغه وته کو څوک مې سر د تنی غوس کی چکم دی که څوک مې سر د تنی غوس کی چکم دی او واو بنړما د چکم دی نه چکم دی نه بهر هستاز د ټولو توجه غواړم هر چاته په معاشره کې د توجه ضرورت دی. قرآن ختم شو ختم بخاری ختم القرآن ختم بخاری زم ته د ختم القرآن مولانا صاحب معلم توایم ته د ختم القرآن د ختم بخاری خبره کې ز ختم نبوت پسې ګرځم. ختم القرآن ختم بخاری د طالباتو فاضلاتو بخاری شریف ختم کر آخری حدیث حضرت شیخ صاحب او فرمایلو دے چا قرآن پناظرہ تفسیر ترجمہ ختم کر ختم القرآن ختم بخاری اور زمان نبی تا اللہ تعالی نبوت نا ختم نبوت ور کڑے دے ختم نبوت توجہ نور نبیانو تا اللہ نبوت ور که زمان نبی تا اللہ تعالی ختم نبوت ور که نور نبیانو تا اللہ امت
هدایت ورک زما نبی ته الله تعالی خیر الامت ورک. نور پیغمبران د الله معراج وک پرش زمین باندې، زما د نبی د الله معراج وک عرش بری باندې. د نور پیغمبرانو معراج امتحان په صورت کې، زما د نبی معراج د انعام په صورت کې. هغه نبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی، انفرادي دعوت د غار نه شروع شو، خلکو ته دعوت ورک چوکونو بازارونو کې. یو بازار ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ، رش دومره لاس سره لاس لګېدلی، اوږې سره اوږه لګېدلی، خپې سره خپه لګېدلی، بھیړ او رش کې زما نبی صلی الله علیه وسلم کافرانو ته دعوت ورکوي، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. لا اله الا الله کی نجات دے، خلق وورے لا الہ الا اللہ کی فلاح دا، لا الہ الا اللہ کی کامیابی دا. بھیڑ اور رش کی یو ماشومه په جام کې برتن لوخي کټوري کې اوبر اغستی او اوازونه کوي په دې رش کې، خلقا لار راته پرېږدې، لار راته پرېږدې، خپل بابا جان لا اوبه وړل غواړم. زما د بابا جان مری اوچه شوې ده، خوله کې لاړې اوچه شوې دي، پیاس لګېدلې، تنده لګېدلې، بوک لګېدلې، لوږه لګېدلې. خلقا لار راته پرېږدې، پرېږدې، بابا جان لا اوبه وړم. دنیا والو سنو، 400 والو توجه، تما پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافرانو ته دعوت او تبلیغ کوي. کومې ماشومې چې ورپسې اوبه ګرځولې دا زما د نبی نور نظر، لخت جگر، جگرگوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنها. زما نبی به دعوت او تبلیغ کو، فاطمه به ورپسې اوبه ګرځولې. د طائف په لارو کوڅو کې پکاڼو ویشتل شو، له لوهان شو. ته خو په 400 کې لا چې پکاڼو ویشت نه دین دپاره، له لوهان جسد اطهرنا، وینه روانه شوه، وینه کورتې سره ولګېده، کورتې سره وینه دومره منجمد پیزار ته ورسېده، په پیزار کې وینه دومره منجمد چکه شوه. زما نبی صلی الله علیه وسلم ته د پیزار نه خپره وښکل مشکل شو، مصیبتونه انتها ته ورسېده، تکلیفونه انتها ته ورسېده، هجرت وشو. زما پیغمبر صحابه راجمع کړي، یو انفرادي دعوت اجتماعي د پاره د مدرسې د بناتو د مدرسې اهمیت وورا، پکې معاشره کې د بناتو مدرسې ضرورت وورا. صرف د سړو په دینداري کار نه کیږي. اے جی صاحب نوح علیہ السلام 9.5 کاله دعوت او تبلیغ کړو، عمر کې اختلاف دی، تبلیغ قرآن نه ثابت دی. 9.5 کاله لیلا و نهارا، د شپې هم کو، د ورځې هم کو، په پټ هم کو، په ښکاره کم. لیکن د نوح علیہ السلام بیبي د مستوراتو د مدرسې نه لرې وه، د بناتو د مدرسې نه لرې وه. د نوح علیہ السلام بیبي تربیت یافته نه وه چې مور تربیت یافته نه وه. کنعان په طوفان نوح کې غرق او تباه شو. مستوراتو د بناتو د مدرسې اهمیت زیات دی. اور بل طرف ته ولول توحید، ابراہیم علیہ السلام ولول دعوت او توحید والا، لیکن صرف ابراہیم علیہ السلام نه کار د مستوراتو د بناتو د طالبات ہو. ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا حیا والا، عفت والا، پاک دامن، پاک لمن، شب بیدار، تہجد گزار، منځ گزار، پرهیزګار دا، متقی دا، تربیت یافته دا. مور تربیت وکړه اسماعیل د پلار پر رضا کې د رب رضا ده. پلار ناراضه شو رب او دنیا والا ووري که د چا نه مور پلار ناراضه و، ستا حجونه، ستا عمرې، ستا درسونه، ستا تبلیغونه، ستا جهادونه را جمع کا، تا د جنت مستحق نشي جوړولی. که چا نه مور پلار خفه، مور پلار ناراضه او دوی چې زه د جنتي شم، راشه ماله دا مخ تور که ته جنتي شوې. مور پلار عظمت ډېر اوچت دی. توجه، پلار پر رضا کې د رب رضا ده. تا خبرې د مور د تربیت وي. پلار ناراضه شو رب ناراضه شو، پلار دې خفه دی او ته لګیا منځونه کې رب رضا کې، دا در د چا ویلي. توجه، د مور په تربیت سره قربانۍ ته تیار شي. یا بنی انی ارا فی المنام، خوب وینم خوب کې ذبح کوم. د قربانۍ شاته د اسماعیل علیہ السلام د مور لاس دی. اسلام کې به تم مال خرج کې، زم مال خرج کوم. کیدای شي تاسو هم ذوق شوق جذبه ولرئ مال به خرج کوو مسجد مدرسې دپاره، لیکن مال خرج پهله په اسلام کې چا کړي؟ سیده طیبه خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها مال خرج کړ. او سیده کائنات، مخدومه کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها 2210 حدیثونه داغې نه مرویات داغې دي، کائنات ته حدیثونه ورسول. په تمام صحابو کې درې، ابو هریره، انس بن مالک الانصاری، خادم رسول الله 10 سنین. اور دریم نمبر نور نظر مخدومه کائنات امی عائشہ صدیقہ. په ټولو صحابو کې په دریم نمبر کې په احادیثو کې د چا مرویات زیات روایت هغه عائشہ صدیقہ ده. حافظ ابن حجر ذکر کړي، اسقلانی
اسقلانی ذکر کړي وای ما د 1500 استادان نه استفاده کړي په حدیثو کې 500 حافظ ابن حجر اسقلانی زما 1500 استادان دي په دې 500 کې 55 زنانوي چې په احادیثو کې ماهر وي ما ته په احادیثو کې استفاده کړي دا علما پیژني چې حافظ ابن حجر اسقلانی څومره لوی شخصیت توجه هر دور کې زنانه او وګوره هغه عمر 22 लाख مربع میل باندې خلافت وکړ هغه عمر 1036 شهرونه فتح کړ عمر د وجه الله 22 مرتبه قرآن امام بخاری سره 15 ذکر کړي چا ول ذکر کړي ټول راجمه کا 22 مرتبه قرآن الله عمر د وجه نازل کړي چا د وجه خپکیږي نه مخ زه دیوبندی وایم چې الله تعالی 22 مرتبه د عمر منلی دي نزبه د عمر شل رکعات نه منم بولو 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 چې الله د عمر منی مونږ به د عمر نه منو او زه به دوه درته مثال په تور ذکر کوم ټیم نشته دی پیغمبر اسلام سره عمر صاحب طواف کو مقام ابراهیم ته راورسید د عمر په زړه کې رال نبی ته عرض کوم چې حضور دوه رکعات مونږ نه شروع کو دوه رکعات مونږ دلته عمر دا خبر وکړه الله جبرائیل راولېږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات نازل شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا اے پیغمبر مقام ابراہیم پخوا کے دو رکعت منز شروع کا نن چه طواف پورا کی حج عمری لذی دا طواف نباد وہ چکر نباد دو رکعت منز دا منز امت مسلمه تا د عمر د وجه ملو دي زنانه به لوس مخ ګرځیدا سرګن مخ کولا چهره پرده نه وا زنانه به کولو چهره حتی امام بخاری صاحب لیکلی د پیغمبر بیبي د زینب نوم کې خود یا میمونه خپل نوم براو دا بیبي کور نه بارو وته چوک کې کافران ولاړ دي یو بل ته وګوره هغه خزه چې روانه ده مسلمانانو پیغمبر د مسلمانانو رسول د مسلمانانو د نبی خزه روانه ده عمر دا منظر وکړه د مشرکان کافران زمون امهات المؤمنین د پیغمبر عزت حرم ناموس بارکی دا کافران اشاره کی د عمر غیرت جوش کی راغی ست طریقے سر دیتا ہوئی او بی بی واپس کور تلارا شا پردہ کی روزا اسلام کی پردہ نشتا د عمر پا زبان دا پردے و دا حیا خبری راغ لی توجہ ورشا بی بی کور تلاشا پردہ کی روزا رب کائنات سورت احزاب آیاتنا نازل کرم یا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پیارے نبی جی قل لازواجکا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے و بناتکا اپنے بیٹیوں سے کہہ دیجئے و نساء المؤمنین طول مومنان و زنانوں تقو آئے یدنین علیہن من جلابیبہن ضرورت دپارا کور نبار اوزے اور خواتین اسلام ضرورت دپارا کور نبار اوزے جلباب کی اوزے پردہ کی اوزے بورکا کی اوزے ویلشم مور تا پردہ میں نو دا عمر غیرت دا وجہ امیر صاحب تو مستورات کے خبری نن کا خواتین اسلام مستورات دی سطر کی دی پردہ کی دی بورکا کی دی عمر غیرت دا وجہ عمر تا اسلام دا فاطمہ بنت خطاب دا وجہ نصیب کردی دا عمر شاتا دا خور لاستی اوہ دا عمر شاتا او پا قربانے کے دا مور لاستے اسماعیل علیہ السلام قربانے تا چاہ تیار کو ناشر قرآن جامع قرآن عثمان ذو نورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تا اللہ تعالی دا ایمان دولت ترور دا وجہ نصیب کا چاہ دا وجہ ہر دور کے دا زنانو قربانے دی دا ہر عالم شاتا دا مور کردار دی دا ہر حفظ سیب شاتا دا مور کردار دی دا ہر شیخ القرآن شیخ الحدیث مرشد شاتا دا مور کردار دی بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس کان دہلوی کہ مولانا بانی تبلیغ جماعت تے شاتا کردار دا مور دی معاشرہ کی ہر دور کے زنانو قربانے کری او تا چاچا درتا ہوئے دار الندوه کی میټینګ وشو د مدرسې خلاف دا نوې خبره نه ده د مدرسو خلاف مشوره وشوه میټینګ وشو ابو لهب عتبه شیبه سعید راجم شو یو کس بکار دی چې دا پیغمبر ختم کی پیغمبر ختم پیغام ختم اسلام ختم قرآن ختم حدیث ختم د دې به نام او نشان ختم شي میټینګ کې د یو سړي انتخاب وشو سعید وی زم د مسلمانانو پیغمبر ختمم نعوذ بالله قتل کوم یې دا پروګرام ختمم دا اداره ختمم اداري مرکز ختمم میٹنگ اوشو سعید راغ زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دروازہ اڑا بولا کم پیغمبر رؤوف رحیم پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر تا دروازہ اڑا بیدا خاتم الانبیاء نے دروازہ کھولا چه دروازے کھول دارو مان
دروازه کولو کړه سید سره چادر او صادر اصادر داسې په غاړه کې واچ د رسول الله مبارک صادر ته کې غټي ور کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مره مبارک خپي شو مخ مبارک تک سور شسترګ راوتی سید په غس لاس چادر ونس په خلاص خنجر راواغس څنګه چې زما په نبی باندې خنجر گزار کاو فورا د الله مدد راغی عمر فاروق راغی تورې په نیغه کړه توجه څنګه چې عمر او پختونه تاک سر د بدل خبرې کې بدل باخلم تاک سر وې بدل باخلم زما د مولا انقلاب برازي خدا نه هم چې بدل باخلم انقلاب برازي خدا نه چې بدل باخلم توجه چې څنګه په عمر گزار کاو زمانہ بھی داسې په حالت کې دی پکړ کې دی سړی گریب کې راغی چې څنګه گزار کو زمانہ بھی او فرمایل عمره صبر صبر گزار مکوا گزار مکوا کافر لپیلا د اسلام دعوت ورکا کافر لپیلا وای کافر لپیلا کافر لپیلا دی نبی سے پیجنی دی نبوت سے پیجنی دی ختم نبوت سے پیجنی دا د مدرسې عظمت سے پیجنی دا د مدرسې وقت سے پیجنی دی شیخ القرآن سے پیجنی شیخ الحدیث سے پیجنی دا باطل حسن جان شہید سے پیجنی پریدا عمرہ سبیل لار خالقہ چیزی عمر سے بھی ٹھیک د تورې واپس کی دن نکړه د ته ځا سبیل لار ورته خالق چیزی زما د نبی دا اخلاق یو قتل عرض یو کو اس خدا سے نظم ہاں اب جب یہاں سے نکلوں گا اب جب یہاں سے نکلوں گا محمد کا غلام بن کر نکلوں گا کلمے بھی مسلمان شو او پختونا زما د نبی دا سے اخلاق و کافران به مسلمانان شول کافران دشمنان با دوستان شول الله دې د خاتم الانبیاء اخلاق متناسب کی توجه اخلاق عادات زما د نبی یو عادت وګوره سنت طریقه لاس چا سره یو ځل میلاو کو هغه وخت پورې به لاس نه راخ چې بل کس به لاس راخ کړي نو چې چا به سره خبرې کولې همتن باغه ته متوجه شمایل ترمذی د علماء مشایخ همتن باغه ته متوجه شو دا نه چې کتب بل خو هغه ته به وږي خو چا به سره هغه ته مکمل متوجه شو توجه دا مستقل سنت دی ته یو کسر په داسې انداز کې لاس ملاو کم ته لاس مرا کاږه چې هغه راکاږي دا زما د نبی سنت طریقه ده مستقل داسې وکا دا کستا واغست یو ادا وګوره نو مغستو سره محبت سیوا کیږي هدیه ورکول سره سره همون هدیه ورکول به نه پویګ مونږ د هدیه پاغستل پویګ لکه چا ته په نه دراوړي توجه څنګه چې هدیه سنت دی د هدیه بدل ورکول سنت دی توجه اور په مجلس کې ځای ورکول په کم ځای کې الته بزانه راجم شي یقینا چې ځای به کمی او زنانه به ډیری په مجلس کې و یو کس راغی او تلګ اخوځي دی په مجلس کې دی ځای ورک وي په مجلس کې نه تا داغه پزړه کې ځان لځه جوړ تا داغه پزړه کې ځان لځه ورک اخلاق مصطفی زمانه نبی پر مچ دی اوس مسلمان شکلی ته بزی صحابه لګې لپګې پیسې راجمه کې چې دل چاندو کو سور لوکو سور لوکو صحابه تاسو سره پیسې شته صحابه وي او موږ سره پیسې شته زه تاسو نه تاسو کوم تاسو سره پیسې شته سر خوځوي کنه توجه لګې لګې پیسې راجمه کې سید چې ایمان راوړ مسلمان شو حضور پیسو لنیم راغلي چاندې لنیم راغلي چې پتا سو می ایمان راوړ کلی ته وطن ته مليګا تا چې کومه مدرسه د ابوبکر عمر عثمان علي حسن حسین عباس فاطمه زینب رقیه عائشه د پاره بنینو د بنات کومه مدرسه جوړ کړي ما په مدرسه کې داخل کمام د مدرسې طالب کا راغلی قاتلو جوړ شو د مدرسې طالب ته تاسو نه تاسو کوم په ایمان راوړلو کې او مدرسه کې داخلي دوه کې وخت لګیدا وای وخت لګیدا اوس ایمان راوړو مدرسه کې هم داخل شو اور 400 والو توجه په کم سن کې مسلمان شوی مدرسې ته بکل راځي خپل بچانی لوریانه په پرده کې مدرسې ته را لېږو ان شاء الله او دې مدرسې ته د طالبات مستورات په بورکه کې زی راځي بورکه کې زی کنه زی دا بورکه مزه کوي کنه کوي تاسو نه تاسو کوم امریکا دا بورکه غواړي
کفر دا حیا غواړي کوي چې کفر له سپیړه ورکم اخلاقی سپیړه دا حیا اختیار کا حیا چې هغه بے حیا عام کی موږ به ان شاء الله حیا عام کوو که هغه بے دینی عام کی موږ به دینداری عام کوو هغه که زمان نوجوان نسل تباہ کوي موږ به د نوجوان د نسل د ایجوکیشن دفاع کوو به ان شاء الله مدرسې ته نوې طالب راغی سعید سبق شروع دی تکرار شروع دی زمان نبی صحابي ته را پایسو توجه ورشه د بیبیانو کور د پاره خوراک راوړه د میلمستیا کو سکو او د میلمستیا ته په تبلیغ کې څه وایي وایي کنه دلته پیټ کیږي اصطلاح ٹھیک ہے سکو पूरा जुमला हुआ है कना दादा इकराम मुस्लिम को मैं ये जुमला दे रिपीट होता है क्योंकि पहला मुस्लिम न उस मुस्लिम शुन इकराम मुस्लिम को लार द बीबी दरवाजे वड़ा बोला दन आवाज रागी سپکار دی وې د مدرسې نوې طالب د دین دای د دین مجاهد د مدرسې د طالب د لپاره خوراک راکا دنه نواز راغی پنیر نشته جوار نشته وربش نشته کجوري نشته د خاتم الانبیا په کور کې اوبونه علاوه سم نشته بل کور نواز راغی خوراک د لپاره سم نشته بل کور نواز راغی خوراک د لپاره سم نشته صحابي به حال بدحال پراګند بال تشتر خایل اسراغي په کار چې دا خبره زمانه نبی ته په پټه کړې وي دا خبره په اوچ تواضع کړه د الله پیغمبر تاسو موږ ته تعلیمات راکوي کور کې پاکي دي خو چې پاکي په مولای پاکي خبره چې کې په مولا پس کې ته د مولا د شب او روز نه خبري ته د کور د ماحول نه خبري امام صاحب یو منځ کې غلط شو بل منځ کې غلط شو د جمعې په تقریر کې غلط شو مقتدیان وته منځونو کې غلط شو نن په کې د جمعې تقریر کې غلط شو امام صاحب ته غلطي ګم بزکا مرګل مې زوی په هسپتال کې پروت تاسو کې څوک سپوت تاسو ولا نشته چې د امام سے په 10,000 15,000 باندې څوک چاله چیلم نه ساتي زما د پیغمبر د مصلی وارث په 15,000 باندې دین تا ته خي 15,000 به تا ته شب او روز او ټینشن او که یو ټیم دو ټیم لیټ شو نه دی له تکړه چې امام ته دا وی چې استاد جی د درې منځونه کې بیان نه وي استاد جی کالام ته تلوسنو پال شوی په وره خوېږي ولې امام زړه مزه نه غواړي توجه صحابی دا خبر پہنچے تواضع کړ ابو بکر پجړه عمر عثمان حیدر پجړه شو سلمان پارسی ګوتو چته کړ سر جی مال چوټی راکا خاتم الانبیاء ته حضور مال اجازه را زی بوزم مل مستایکم ځان سره روان ک دروازه ته چې ورسید سلمان پارسی پجړه شرابا ستا په ذات می توکل ک زما خون کور کې سنشبه الله ورته الهام ک اکابر علماء دیوبند اهل سنت والجماعت مسلک اعتدال الهام منی کشف منی حاتفی غایبانه आवाज الهام او دا کشف ورته سوق کی اے مسله صفا دا کشف ورته الله کی الهام الله کی ایو کس وز کشف نه من ما چې الله ورته کشف کی ستا ولې درد تو ولې چې دا فاعل هو کون کی هو الله قادر مطلق دی الله تعالی قادر مطلق دی توجه لار د فاطمه دروازه وړ بوله زړه کې واچو چې فاطمه ته وایم د فاطمه دروازه وړ بوله دنه आवाज راغی من بالباب بروایت دیگر من بالباب دروازے کے پیچھے کون ہے من دق الباب کون دروازہ کٹکھٹاتا ہے سلمان یم د دین دای د دین مجاهد د خاتم الانبیاء د مدرسې طالب دی بیبیانو کور کې خوراک د پرسنو پروردگار ستاسو دروازې ته ودرولم ته وګورم مدرسې د پاره طالب د پاره دای د پاره مجاهد د پاره خوراک راکا فاطمه چې وره چې مسله د مدرسې ده مدرسه د مسله د دعوت ته کور के दन मंडे वही कल द कुर पयाव गुट के कल द कुर पबल गुट के कभी घर के एक कोने में कभी घर के दूसरे कोने में रब्बा د خوراک سنشتہ بستر بالغ توشک تلایو ګورم چې هغه بازار کې داغي قیمت لګي باغی په بدل کې وربش راوړم چې سمیلاو نشو فاطمه دروازه طرف ته رامنډ کړ आवाज وکړ سلمانا صبر وکا زما سر نه لوپټه راغونډ کړ فاطمه د حیا لوپټه د عفت لوپټه د ناموس لوپټه د عزت لوپټه او خپل لوپټه په دروازه راغورځوله سلمان زما د لوپټه واخله زما ذاتی لوپټه دا د رشوت مال نه دی دا د سود مال نه دی دا د سنگل شاه د ډبل شاه د انډر پلی مال نه دی توجه سلمان واخله دا زما ذاتی لوپټه زما بابا جان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ز علی په نکاح کې ورکړم دا لوپټه ماته محمد رسول الله په سر کړی و چې د مدرسې خبر راغله زما د لوپټه واخله بهر چوک کې یو دکاندار دی مذهبا يهودي دی شمعون د اغنوم دی زما د لوپټه به ورکې
بدل کې به ته وربشې راوړې، زه به وربشې واغږم، زه به روټۍ پخه کړم، د مدرسې مېلمستیا به وکړم. سلمان فارسي په سر لوپټه کې خو د خپیا بلخپې په چغو روان دی. ربه د دین مدرسې والا دایان در باندې دومره ګران شو، دا طالبان مجاهدین دا تبلیغیان او دا مدرسو والا در باندې دومره ګران شو. ربه د مدرسې دپاره د طالب دپاره د خاتم الانبیا د لور لوپټه کور نه بار راوځي، په چغو روان دی. چوک ته ورسېد شمعون وی هغه ناست هغه ته واقع بیان کړه، فورا ودرېد. زه تورات زبور انجیل عالم یم، ما مخکیني کتابونو کې دا خبره کتلې وه چې کوم نبی آخر زمان وي د آخري پیغمبر د ختم نبوت علامت د هغه د حقانیت علامت د صداقت علامت به دای د لور لوپټه به مدرسې دپاره کور نه بار وځي. زه نن دغه فاضلاتو ته طالبات او معلماتو ته سلام عقیدت پیش کوم. نن تاله مدرسه لوپټه درکوي، دغلته به د معلماتو په لاس باندې او فاضلاتو او مستوراتو او طالباتو نن مدرسه نن د مدرسې معلمه باجی تاله لوپټه درکوي. لوپټه خبرې د مدرسې دپاره د کور نه د پیغمبر د نیازبینې لور د فاطمې لوپټه د کور نه بار راوت. زه تا نه لوپټه نه غواړم، خو زه ستا بیداري غواړم. ما په ګلګت کې هم دا خبره وکړه، په چترال کې هم وکړه، انوار محمدي کې هم دا خبره وکړه، ختم بخاري په موقع ما وی که نن دیوبند موجود دی، جامع ازهر موجود دی، سهارنپور موجود دی، جامع عثمانیه موجود ده، جامع نعمانیه موجود ده، خیر المدارس احسن المدارس که دا تمام مراکز او مدارس موجود دی. دا د هغه لوپټې د قربانۍ د وجې نه په وجود کې راغلی دي. او طالباتو او فاضلاتو نن دې لوپټې ته وګوره، تاسو د مبارکباد در کوم. نن به دلته مدرسې کې د طالباتو لوپټه میلاویږي، خبرې کوالټۍ اعتبار سره به کمزوري، د کپړه به کمزوري وي، لیکن دا لوپټه معمولي لوپټه نه ده، دا د قرآن د ختم لوپټه ده، دا د بخاري شریف د ختم لوپټه ده. نن ستا په مدرسه کې چادر پوشي د چادر پوشي، دا چادر پوشي اور دا د حیا لوپټه ده. دا بېشک پلار به لوپټه راوړي، رور به لوپټه راوړي، خاوند به لوپټه راوړي، د تمام کائنات لوپټې نن چې مدرسه کې کومه لوپټه میلاویږي د دې لوپټې مقابله ډېرې طالبات په دې انتظار او په دې تمئ چې ربه کله به هغه ورځي چې زما ختم بخاري او زما د مدرسې باجي زما د مدرسې معلمه ما ته چادر پوشو کی. هغه شمعون چې دا وورید فورا ودرېد، وایي ما مخکیني کتابونو کې دا خبره کتلې، داسې کې دا لوپټه د چا راوړې، دا لوپټه م واپس واخله، دا وربشې م واخله، زه د مدرسې والو تیاري وکړه، زه ځم چې د نبي خدمت کې حاضر شم. لاړ حاضر شي، کلمې وي، مسلمان شي. دین اسلام قربانو سره راغلی. زه د چا قرباني حنظله اوله شپه یې د واده وه، درمې حنظله پاتې کېږي نه، غذا کوي. ډېر اسان دي دا ویل اورېدل، لیکن چې کله دا موقع جوړه شي او اکابر علماء دیوبند هر میدان کې وینې ورکړي دي، زما اکابر علماء دیوبند ځوانان هم ورکړي دي، د حسن جان په شانتې سپینګیرو خپلې وینې قربان کړي دي. وینې ورشه د پېښور په روډونو باندې حسن جان شهید رحمت الله وینې پرتې دي. تا نه به تپوس کوي چې تا له خو ما عالم درکه، تا له ما مرشد درکه، تا له ما شیخ القرآن درکه، دیوبند ترجمان درکه. ولې ستاسو بچو ته کنزل ښودلی، ستاسو اولاد مستقبل ته علم نه ښودلی، قرآن ورته نه ښودلی، حدیث ورته نه ښودلی، شریعت او طریقت او ختم نبوت ورته وښوده. تا ورسره څه وکړه، تا ورسره څه وکړه. دا د علماو قدر دی، دا د علماو عظمت دی. توجه، هغه سړی مسلمانېږي شاته حنظله د واده شپه تېره کړه، خصوصا زنانو ته وایم حنظله د واده شپه تېره کړه، لا شپه پوره نه د پیغمبر د غذا آواز راغی. دا چې نن جومات کې نه د دې شاته غټې قربانۍ دي، د صحابه قربانۍ، د اکابر علماء دیوبند قربانۍ، د امیر شریعت قربانۍ، د امیر عظمت قربانۍ، اعظم طارق شهید قربانۍ، د ضیاء الرحمن فاروق قربانۍ، امام علی شیر حیدری قربانۍ، مولانا سمیع الحق شهید قربانۍ، حسن جان شهید. د دې شاته غټې قربانۍ دي، ځکه مسلمانان یو. ورشه داسې ملکونه دي جومات ته څوک نه پرېږدي. توجه، حنظله غزاله روان شه، واده شپه تېره لا پوره نه ده. اجي صاحب توجه چې روان شم د ډومبې شپې ناوې دلهن د ډومبې شپې ناوې ورته وایي حنظله پلټ کر ته دیکھو. حنظله لږ مخ راوګرځوه چې سم درته وګورم. ما خو لا تا ته سم کتلم نه دي، زه خو لا ستا د مزاج طبیعت نه خبر نه یم، ما خو لا ته سم لیدلم نه. حنظله لږ مخ راوګرځو که نه چې زه درته لږ وګورم. هغه حنظله د ډومبې شپې ناوې ته وایي دا مخ
اوس محمد رسول الله طرف ته شوی دی، دا مو خو بل طرف ته نه راګرځي. داسې ناوېګانې قربان کړي دي، اولاد بچی شهیدان کړي دي. او دا هغه عظیم مسجد دی چې په دې مسجد کې خطابت هغه چا کو، تا ته څه پته په مستقبل کې به دا شهید اسلامي تا ته د قربانۍ خبرو ته ضرورت نشته. تا ته په قربانۍ باندې بیان ته دې پیمري ته دې خاندان د حسن جان شهید رحمت الله علیه ته په قربانۍ باندې په جنجوړ کېدلو باندې بیان تقریر خطابت ته ضرورت نشته. تا خو عین الیقینم کړي، علم الیقینم کړي، تا خو حق الیقینم وکړه. لہذا مدارس قربانی غواړي، قرآن قربانی غواړي، حدیث قربانی غواړي، مسجد قربانی غواړي، مدرسه قربانی غواړي، ناموس رسالت قربانی غواړي، تحفظ ختم محمد قربانی غواړي، ناموس صحابه آل بیت دفاع قربانی غواړي، مسجد مدرسه قربانی غواړي، اسلام قربانی غواړي، منځ او تلاوت او ذکر قربانی غواړي، جهاد او تبلیغ قربانی غواړي. قربانی به کوو ان شاء الله، کوو ان شاء الله. زه خپل ځان په خاتم الانبیاء قربانی کوم. زما خپل ځان دی، د چا پکې څه کار شته، خپل ځان په دین او اسلام باندې ما سره څوک ملګري کېږي، ځان قربانوي. څوک ځان قربانوي؟ ځان قربانو. ان صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین. زمونږ بدني عبادت، مالی عبادت، مرګ او ژوند الله د پاره. چا د پاره؟ مال الله د پاره، جان الله د پاره، مرګ او ژوند چا د پاره؟ دا کلمات د ابراهیم علیه السلام دی. ان صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین. ختم نبوت قربانی غواړي، کوو به قربانی. ناموس رسالت قربانی غواړي، مدرسه قربانی غواړي. لہذا भरपूर انداز کې قربانی کوو، قربانی وکړو. څومره چې قربانی ده. او یو خبره درته ضروري ګڼم، چا زړه کې به راشي چې ما مسجد سره تعاون وکړم، ما مدرسې سره تعاون وکړم، ما د اسلام ډېر خدمت وکړ. زه ټول خیبر پښتونخوا کې لاړم، زه بلوچستان ته لاړم، زه سند ته کراچۍ ته لاړم، کراچۍ اضلاع ته لاړم. نه جی، ما او تا که مدرسې سره تعاون وکړ، په مدرسه م احسان نه دی. رب قرآن کې فرمایي ان احسنتم لانفسکم. مونږ که منځونه کوو، تلاوت کوو، صدقه او خیرات کوو د خپلې پیدې دپاره. ووایه څه دپاره؟ وان اسعتم. او که دا مولانا ستاتو چې دروغ مه وایه، غیبت مه کوه، کرپشن مه کوه، سود مه کوه، چرس مه کوه، سیرګټ مه کوه، فضولیات مه کوه، نسوار مه کوه. چرس نه کې خو نسوار نشته که نه؟ زه دې کې نه یم چې جایز دي که ناجایز دي، خو زما تعلق اصلاح معاشره سره دی. ما په سوشل میډیا باندې د ایجوکیشن اصلاح وکړه، ما د پرایمري، د میډل، د های، د سټوډنټ اصلاح وکړه، ما د هر طبقه فکر والا اصلاح وکړه. ما دام وی چې سټوډنټ ته وایم ایجوکیشن دفاع وکړه، د تعلیم دفاع وکړه. سر جی کم سټوډنټ چې د موبایل گیم کوي، پبجي کوي، فری فایر کوي، لای لډو کوي، د موبایل گیم اسلام اور زما وطن عزیز پاکستان تا د گیم نه منې کوي. کرکټ کوه، هاکی کوه، فوټبال کوه، کبډي کوه، د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي. ووایه کیږي. دا یو نیم پکې ما ته ځان زبر کی. جی مفتی صاحب ما سره غټ موبایل نشته، ناظم صاحب وایي ما سره وړوکی موبایل دی، او په وړوکی موبایل کې دومره کیسې نه ځان یې راته زبر کو. وایي ما سره ساده موبایل دی. ما ته پته ده ته په ساده موبایل کې ماران جنګې لکه د مار، هغې کې مغه مار تاویږي او کړینچ کوي، ورو غټي کړینچ. انګریزانو کار کړی دی، وړوکی نه غټ نه، په وړوکی کې سړی خرابېږي. ایجوکیشن دفاع وکړه، سکول، کالج، یونیورسټۍ دفاع وکړه. معاشره د خرافات نه پاک کړه. توجه، زه به فار ایگزامپل یو جمله وایم، د علماو مفتیانو کار دی فتوی ورکول. تا لیکلي چې نسوار مباح دی، زه وایم نسوار د مسواک ضد دی. مسواک سره خوله پاکیږي، نسوارو سره خوله، د ماشومانو نسوارو سره خوله، ووایه نسوارو سره خوله. مشران نه وایي، د هغې په جیب کې پراته دي. تاسو ووایه نسوارو سره خوله. اور نسوار سنت دی که مسواک سنت دی؟ ناظم صاحب ته خو نسوار نه کوي. توجه، نسوار سنت دی که مسواک؟ باچا صاحب څه شه، نسوار سنت دی که مسواک؟ اور دا نسوار چې دومره ښه شی دی، دلته څه لږ دی، دې ځای ټیک ټاک والا ته وایم، خاص سټوډنټان دلته څه لږ دی، حلوا ترې جوړه کړه، دې مرکز ته یې ورسوه، سم په پلیټونو پلیټ. توجه، پخوا چې پښتانه جومات ته راته نسوار به بار په سپلو چپلو کې کېښوده. کوم ځای کې؟ او نن پښتون جومات ته نسوار راوړي. ما هغه پولیس والا ته ویلي ګیټ کې ودرېږه، بار به یو هم نه وځي، زه مطالعه شیخ لم. پښتنو به جومات ته نسوار نه راوړو، په
پس نن چې دا بې ادبي ده سکون نشته ټینشن 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 د بې ادبۍ د وجې دی پښتانه هغه پښتانه اوس خفه کېږئ ما موږ اوس باجو والا پښتانه یو سمجھنے والے سمجھو توجہ پښتون به جمعات ته نسوار نه راوړو ابې په شاپر کې نو په ډبي کې به هغه پخواني نسوار حاجي صاحب او دا غډبي سر به په سر کې به آینه شیشه وه د پخواني پښتنو مشرانو که نسوار کول نو کله کله به آینه کې خپله بیوټي مکته بیوټي نن پښتانه جومات ته سره د نسوار راغلي دې مونځ هم کوي چې الله اکبر یو لاس یې په جیب یې نسوار څوک پټ نه کړي زه درته وایم نسوار مه ګټه ایمان وګټه قرآن اور د نسوار یو بوجې په 20 روپۍ 15 بوجې 100 روپۍ د یوې میاشتې 3000 د یو کال د نسوارو خرچه د پښتون کاکا 36000 روپۍ دي څومره د دې نسوارو په ژوند کې څه فایده شته زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکات و دامت پیوزاتهم وی مال یو پیره چا نسوار راکړي بیا پزان پوی نیم توجه نسوارو کې څه کمال شته چې موږ د نسوار نه توبه وکړه کال کې څومره بچتو شو وایا څومره بچتو شو صرف په نسوارو کې مهنګايي ډیته شوه دا چې دا نور خرافات پرېږدو سیګرټ پرېږدو چرس پرېږدو آیس توجه موږ چې نسوار پرېږدو کال کې څومره بچتو شو اوس به راځو چې دا 36000 روپۍ به کم ځای دا 36000 روپۍ د اولاد بچو په ایجوکیشن په تعلیم خرچ کا ایجوکیشن خرچ کا دې بچي د بسته واخله قلم واخله کتاب واخله دا 36000 روپۍ په مسجد مدرسه مرکز خانقاه باندې خرچ کا توجه دا خرافات پریدو به ان شاء الله دا زمونږ مال په فضولیاتو خرچ کیږي دا ځکه موږ پریشان یو به حال بد حال یو ستاسو خدمت کې دا گزارش دی سیرګټو کې څه کمال شته زه خوشحال خان یونیورسيټي کې جمعه پڑھاوم الته ما سره پروفیسر ټیچر سټوډنټس دي ما سره په لاره کې فزکس کیمستري بیولوژي ساينس ټیکنالوژي تفسیر حدیث فقه حنفي باندې سیرت باندې کتابونه شته وای چرته په لایبرری کې داسې کتاب شته چې دا غي ټاپک عنوان دی سیرګټ کې فواید داسې کتاب شته دا غي نوم دی کمالات سیرګټیا برکات سیرګټیا انوارات سیرګټیا فیوزات سیرګټیا شته فضایل سیرګټ کتاب شته زه الحمدلله فضایل سیرګټ کتاب نه منم زه فضایل اعمال منم فضایل قرآن فضایل نماز فضایل درود فضایل حج فضایل تبلیغ فضایل رمضان موجوده پس کا واحد علاج منم حکایت صحابه منم مدارس با بعد ان شاء الله دې مدرسې له خپل زنانه په پرده کې څوک را لېږي پهله خو مستقبل غواړم را لېږو به ان شاء الله په پرده کې ان شاء الله چې راوي لېږي خبرې به مزیدار نه ګرځېدې به مزیدار نه او ان شاء الله لږه مو د پس چې درځي د قرآن حافظ د قرآن عالم به کور ته درځي تا را لېږلې عام وا نن به ستا کور ته فاضله درځي حاجي صاحب ستا کور ته به عالمه درځي ستا کور ته به قاریه درځي حافظه به درځي دا د مدرسې عظمت دی مدرسو سره تعاون کوو به ان شاء الله دا مدرسه ده دا تقریبا په دې باندې بلا خرچ راځي اقرا وربک الاکرم یو دا مدرسه ماته د چا ده مدرسه د چا ده دا یو شاه فیصل مولوی صاحب ده کنه نه داسې کو شاه فیصل مولوی صاحب نه اخلو لک سال وې د دنه د لګو وای ټول وای دا سر مرګرم یریږي ما وې د دنه د وایا زدنه دا وای دا وای د دنه د وایا هر یو کس دا مدرسه زما ده د چا ده پوهچته واز د چا ده مدرسه د چا ده زمونږ به نه وای د جمع صيغه کې ټوپک د بل په جمع صيغه به نه وای مدرسه زما ده د چا ده تخبه کې بیان کو شیرګل محترم شیخ قاسم صاحب تشریف فرما ما مدرسه د چا ده یو کاکا په کې आवाज کوي د الله ده ما وی ښا ما ته پته نه و دکان کې ایغ نه غناستي دکان زما دی پلازا زما ده پارکینګ زما دی گاډي زما دی اور مدرسه د الله ده خچل خو درځي دا وای کنده گاډي د الله دی پاسه وای دا بنگلم د الله دی وایا دا دکانم د الله دی خیرن کا بچا نور ارس زما دی مدرسه د الله ده وای دا مدرسه زما ده د چا ده دا څه کسان نه وای څه مطلب دی مدرسه د چا ده مالم چل غوړ صرف نصیحتونه نه کوم ښا نه صرف مذمت کوم مذمت نه زه بعضو مرمتم کوم کني ورشه 00 خبر واخله توجه مدرسه د چا ده داسې کسان غواړم کم سے کم چې په خپل ماته چې مفتي صاحب کړي نه خو د اولاد د بچو سر صدقه او هغه چې بیا را روانه د مرونه توجه کرونا سے بچاؤ کی نیت سے دا اولاد د بچو سر صدقه د مدرسې له صرف او صرف ایله بیله 1 لک روپے ورکوم دا 1 لک ولا پاس یو شل کسان راته وای 1 لک ایله بیله 1 لک هیڅ شي نه دی 1 لک
پشمارو د غړي رسان دی 1 لک پکاتو کې د سیلګي دی 1 لک جی 1 لک 1 لک چا چې پیدا وي دا بنیاد دی صاحب ثروت دی صاحب دولت دی چیرمن دی ناظم دی کونسلر دی صاحب روزگار دی تاجر دی ټیکادار دی اول سر انجینر دی سرکاري نوکر پیشه دی وایا جی سے میاش پس راوړ اوس یې مرا کو خیر دی یو میاش پس 1 لک 1 لک جی 1 لک خدا 50,000 کې زه 50,000 پاسه 50 کسان پاسه 50,000 ماشاءالله جزاکم الله جنت ته بټول زو که 400 کې خوشاله جی 50,000 جی دا نو مونږ لیکه سپیس سیکرټری ولیکا تاسو نوم دی حضرت نجم الحسن سے ماشاءالله وہ مولانا سے فیملی ده کنه ماشاءالله جزاکم الله جی 50 جی 50 ګور دا درې د ریاض اقرا څنګه چې تبلیغ ولا سالور ما چې الله سیرو زلی کی او مونږ ادریګو دا شاندالي کلم دي ماشاءالله جزاکم الله جی سمرا درې بوره سیمټو ماشاءالله زه میټریل تراغه چلو جی سیمټو جی ماشاءالله جزاکم الله ٹھیک دی جی وای 50 شل کړي 20,000 روپے د مدرسې له سوق ورکی ماشاءالله یو 2 3 سالور 15 ماشاءالله شپږ وشاته موږ ځان لسټ ماته جی ماشاءالله جزاکم الله جی 20 چا شل کړي نه 400 کې شل کې دا پال مات کې کنه پال مات کې د چپوالي پال مات کې جی ماشاءالله جزاکم الله جنت ته وضو د جنت د پر سکولم غواړي کنه په متقل لغزي کې زو جی خدا سے کہ انشاءاللہ 500 کسان چې لاس وچت کې ماته چې انشاءالله العزیز جزاکم الله جی اکرمک الله جی نقد 50 جی چې ماته چې ډیر نه ان شاء الله دې مدرسې له 1000 روپے ورکوم دا 1000 ولا 1500 کسان لاس وچت کې زه 1000 کټول راشه لاس وچت کې 1000 ماشاءالله جزاکم الله ذوق شوق مینا محبت الفت مودت جزاکم الله جی 1000 یو مهرباني کې دا 1000 ولا 1000 اوس په دې سات راکې را پاسه راشه جی سیب راشه امیر سیب را پاسه جی سیب راشه راځي دا چې کم کسان مال راځي د لار ورکه کو څوک لار نه درکې خپې پکې دي زموږ ته اجازه ته توجه ماشاءالله جزاکم الله نه جی دا والا جی ماشاءالله جزاکم الله جی نه ګرځو ما جی سیب نه ګرځولو کار بنی اجي سیب دلته برازي دا غزیو درګه تاسو مدرسه او جماعت خلق سپکې نه دا ګرځي نه دی برازي ماشاءالله ماشاءالله ختم والا ماشاءالله جزاکم الله جی ماشاءالله جزاکم الله جی راشه جی راځي ماشاءالله اچ سو کوئی 500 ورکم 500 والا راشه 500 ماشاءالله جی صاحب الله برکت نصیب کا جی ماشاءالله جی 500 والا خو 500 لک سر سرګټ نسوار کم کوي زیروټ پیکج مکو دل تیار وړکنه جی ماشاءالله جی جزاکم الله جی ماشاءالله جزاکم الله جی راځي جی راځي 500 جی 500 ماشاءالله جی ماشاءالله زر راځي جنت ته بټول زو اے په مدرسه چې سو خوشاله دي لاس وجود کې چې سو ولې ته خپای سکه کاته خپای لاس وجود کې وای دا مدرسه زما ده چا ده د خپل وس مطابق 1000 500 200 300 150 چې دا چا څومره وس لاس جيب ته کوس کې روان شي ټول را پاسه ماشاءالله جزاکم الله سوق شوق مینا محبت ربا دنیا لګیا د مسجدونو رواني مدرسې وراني اے ربا د 400 غیرتمن پښتانه مساجد آبادی مدارس او مراکز آبادی دا ذوق وګوره دا جذبه وګوره دا ولولا ماشاءالله جزاکم الله جی ټول روان شرازه ما لا سجود کې جيب ته کوس کې رازه شب لا سجود کې جيب ته کوس کې رازه جی ما وی لاس جيب ته کوس کې ستا کوس کې اے پښتو کې مې ستا کوس کې ماشاءالله والا جی جیب ته هم خپل جیب تاسو نه د گاونډي جیب ته وشغوي جی څومره خواتین اسلام مستورات چې راجم شوي د مدرسې معلم او باجی سره او کوم سیمدار طالبات دي اغه سره ټول زنانه پاسه خپل اخلاص وکي پاسه ماشاءالله جزاکم الله جی پاسه ټول زنانه پاسه خپل وس مطابق ان شاء الله دا تاسو مادری علمي ده دا تاسو مدرسه ده څنګه چې د مور پلار حق په مونږ دي دا شانتي د مسجد د مدرسې د مرکز په مونږ باندې حق دي ان شاء الله خپل مرکزونه آباد کو مساجد آباد کو مدارس آباد کو جزاکم الله کرمک الله جی ماشاءالله جی راشه جی راځي جی ماشاءالله جی جزاکم الله جی راځي جی ماشاءالله جی راشه جی راځي ماشاءالله جی لاس راځي جی تاسو مې لاس سجد کې جیب ته ګوسکه کار مکه کنه سکول کې مس سټوډنټانو ته چې څوک جنت ته لاس سجد کې ټول سټوډنټان لاس سجد کې او سټوډنټ لاس کته کړو مس وته بیٹا ولته جنت ته نزي او ته ما ته مور چې چټي شنیغ به کور ترازي جی ماشاءالله جزاکم الله جی
جی ماشاءالله جزاکم الله. جی راشه جی راځي ماشاءالله بار کم کسان غي سره تعاون کوي. جی ماشاءالله اداره مدرسه د بناتو سنو دي مدرسه ام سلمى للبنات ماشاءالله. جی راځي جی دغه معلمات باجګان دي کم خلق اخلاص کوي اغه ته متوجه شه توجه. جی ماشاءالله جزاکم الله. جی ستاسو امداد تعاون دی الله قبول کی ځان د فرامینو نو الله دې قبول کی الله دې قبول کی. داسې کسان که څوک چې نقد پیسې مونږ سره نشته او ماته چې ان شاء الله 10 بورې سیمټ براوړم 15 بورې سیمټ دا راته ودرېږي زه 10 بورې سیمټ به کم کسان راوړي نو مو سره لیکو مخامخ سیمټ لیکه څومره 10 بورې سیمټ ولیکه اجي صاحب 10 بورې سیمټ اجي صاحب ولیکه. جی بل د میټریل کې راشه خیر د میټریل کې وای. جی دا اولاد د بچو سر صدقه 5 بورې سیمټ ولیکه. خاور کې به پراتوي قبر کې او دا چغار به دا قران به دا بخاری شریف به ماشاءالله. جی قبر ته به تحفه وډاله برازي راځي جی راځي ماشاءالله جزاکم الله بارک الله. جی ماشاءالله. جی 10 بورې سیمټ 5 بورې سیمټ دغه نمونه کې بینک بندي یو پلس یو په 100 یو په 1400 یو په ولکه یو په 14 لکه یو په 49 کروڑ. جی د الله په لار کې یو 50 مدرسم د الله لار د جهاد د الله لار تبلیغ د الله لار د حج د الله لار د جی 50 کروڑ. جی ماشاءالله جزاکم الله. د دې مدرسې کامیابی لپاره دعاګانې کوو به ان شاء الله. اولاد بچي سکول ته کالج ته یونیورسيټي ته ولېږي اولاد بچي مسجد ته مدرسې ته مرکز ته خانقاه ته ولېږي لیګو به ان شاء الله. او دا سوسایټي د خرافاتو نه منشیاتو خیبر پختونخوا د پولیس هډ آی جی پی معظم جا انصاری ته سلام عقیدت پېښ کوم چې د منشیاتو خاتمه لپاره الرټ فورسز سرچ اپریشن کو موږ د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت کو حکومت سره تعاون کو او ان شاء الله د 400 د پودر د آیس د خرڅولو اډیبا د پولیس په نوټس کې څوک راوي لاس وجد کې د ادارو پولیس د دې کاورجو کې د چا لاس قطې دا بچرسي ونی سدي د کیمرا ورته وکړه خیرن بچو ولته چرسي لاس برکه سټوډنټانو ته ریکوست درخواست کوم بس پبجي پریپایر لای لډونو د چا بایکاټ شو دا تبعی ده د ایجوکیشن تبعی ده د تعلیم تبعی ده دینه بایکاټ وکړه بایکاټ ان شاء الله د چا موبایل کې بالکل انسټال کړي لیول ار واي نیوز والا یاسر شامی به تاسو پیژنې یاسر شامی یو سټوډنټ 24 غنټه پبجي کو لاست ټیک ته ورسید رګه پټاو ش مړ شو په سوشل میډیا خورم جاړي مورم جاړي مور ځان لمه جاړو خور ځان لمه جاړو ته دل نه پیدا چې ته بچر سپورټر سرګټو نسوار کې ته دل نه پیدا ستا په ځوانه مستا مور بلار فخر کوي خو پبجي مکو فری فایر لا لډو مکو خرافات مکو مشرانو ادب کو کشران شفقت کو علماء قدر احترام کو هر میدان کې مشران به زموږ علماء او سوق بي مشران بسوکی سوق بي او 400 والو سلام عقیدت درته پېښ کوم چې د علماء انتخاب مقدسو نه مولانا بجلیګر صاحب خپته لیو تاسو مولانا بجلیګر صاحب ویلو وي ارسه کې علماء سره تعاون کوي لیکن په سیاسي میدان کې علماء له ترجیح ور کوي تاسو هغه قدم اوچت کې چې سپوري چانه دی اوچت کړي زم د مولانا بجلیګر صاحب ته هغه په قبر کې با دا روح مقدس ته سکون رسیدلی ان شاء الله د الله په لار کې وختونه لګو سلور میاشتو اراده د چا ده ان شاء الله سلور میاشتې چې الله سي روزه او تاسو شبي جمعې کې شبي تواري شبي جمعې له څوک شرکت کوي زوبا تاسو مسجدونو کې د قران درس کیږي سر خوځوي جبم د کار نه حدیثو درس کیږي په علمال تعلیم کیږي وای کنه غش مشوره بیان کیږي مردان سړي کې یو کس ته تاسو مسجد کې قران درس کیږي ماته اوجي هم د حدیث درس کیږي اوجي هم غش مشوره بیان کیږي اوجي ماته 6 نمبر مذاکره کیږي ماته اوجي ماته مشوره کیږي ماته اوجي ماته تعلیم کیږي اوجي زه خبره کم دی وي اوجي ما چې دا ټول عمل تاسو مسجد کې کیږي ته ماته اوجي ماته ته پکې پخپل موجود ماته وي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماستر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسل صاحب او څه باچا صاحب بس دا مرګري جوړاويږي نه ماته ته په بم لګیدلی جمعهتونه به آباد ان شاء الله تاسو جمعهتون د تبلیغ وال راشي ټول به تختو ان شاء الله دا چاوي تختو به دا چاوي تختو به دا خبر اکتفا کوم زندگی باقی صحبت باقی دا ختم نبوت دفاع به سوک کوي کو به ان شاء الله نموت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے حاضر مجمع اللہ مغفور مشکور کی ختم بخاری ختم القرآن چادر پوشید الله قبول منظور کی نوجوانان ته دعا کوم چې د چا ودونه نه دي شوي او دا خواري خلینی ولیدي الله د ټولو د ودون تنظیم وکړي امين او چې د چا ودونه شوي دي خو کور کې جوړ اتفاق اتحاد مینه محبت نشته ساره او ماخام په کور کې د خزه او خاون پاینل میچونه دي الله دې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي برحمتک یا رب